د کابل نیوز ګران لیدونکو سلام. د کابل پروسې دویم کانفرنس کې د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی وړاندیز د باندې بحثونه روان دي. یو تعداد خلک فکر کوي چې دا فقط یو مانور دی سیاسي، لکه څنګه چې طالبانو څو ورځې مخکې وکړو چې موږ امریکا سره خبرې کوو او اوس حکومت هم دغسې کوي، فقط تیرستل دي د اذانو. خو یو تعداد خلکو خوشبیني هم ورته شته دی. دغه څونه عملي دي. ټول نه مهم ټکی چې په دغه بحث کې مطرح کیږي دوه ډېر عمده سوالونه دي. یو دا چې اساسي مسله چې دغه جګړه ور باندې روانه ده او طالبانو تر اوسه پورې عنوان کړې ده، هغه د امریکایانو شتون او پوځي اډې دغه مسایل دي. د خبرو کې دته هیڅ اشاره نه و. بل خبره د افغان حکومت خپل حیثیت او اعتبار دی چې افغان حکومت په دغه اوسنی وخت کې دا کوم شرایط چې وړاندې کړي چې انتخابات وکوم او عادل به تامینوم او باندې دا هر څه چې دا وي دغه حکومت باندې باور به طالبان وکي وکنه. طالبان خو مخکې ویل چې د حکومت اختیار خپل نه لري. نو په دې باندې بحث کوو. د دې ونې تحلیل په دې موضوع باندې ده او موږ سره ملګری دی جنرال صاحب غرزی خواخوږی د امنیتي چارو کارپو. یو مختصر گزارش ګورو بیا بحث شروع کوو. ولسمشر غنی وایي افغان حکومت له طالبانو سره له کوم مخکینی شرط پرته د سولې خبرې کوي. اشرف غنی د کابل پروسې دویمې ناستې ته د وینا پر مهال وایي چې له طالبانو سره د سولې خبرو د پیلولو لپاره پیش شرط نه لري او افغان حکومت به په دریو مرحلو کې د سیاسي جریان په توګه د طالبانو په رسمیت پیژندل، د اوربند اعلان او د باور فضا د رامنځته کولو له لارې د سولې خبرې پیل کړي. اشرف غنی وایي چې د سولې خبرو په جریان کې به افغان حکومت له تورلیست څخه د طالب مشرانو د نومونو په لرې کولو او د هغوی د بندیانو په آزادولو سره په کابل کې د طالبانو لپاره یو سیاسي دفتر پرانیزي او که طالبان وغواړي افغان حکومت په دریم بیطرفه هیواد کې د دوی لپاره سیاسي دفتر پرانیزي. د کابل پروسې په دویمه ناسته کې د 10 سیمه‌ییزو او نړیوالو هیوادونو او د ملګرو ملتونو استازو ګډون درلود او ولسمشر غنی د پاکستان په شمول له ټولو هیوادونو وغوښتل څو د افغان سولې له پروسې ملاتړ وکړي. ولسمشر غنی د کابل پروسې دویمه افتتاحیه ناسته کې د افغان حکومت د سولې نوې طرحه د سیمې او نړۍ د 10 هیوادونو او ملګرو ملتونو سازمان له استازو سره شریک کړه. د افغان حکومت له طالبانو سره د سولې توافق ته د رسیدو لپاره د ښځو په شمول د ټولو اتباعو د حقونو تامین، د اساسي قانون یا هم د هغه تعدیل منل، د امنیتي ادارو د فعالیتونو دوام او هغو ډلو ته چې د نورو هیوادونو له استخباراتي شبکو سره لاس لري د فعالیت اجازه نه ورکول له خپلو لومړیتوبونو بولي. طالبانو ته د ولسمشر غنی وړاندیزونه: لمړی، د سولې لپاره د سیاسي چوکاټ وضع شي، اوربند رامنځته شي، طالبان د یو سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپیژندل شي، د باور جوړونې ترتیبات ونیول شي او عادلانه او آزادو ټاکنو ته لاره هواره شي. دویم، د سولې لپاره حقوقي چوکاټ وضع شي او د غوښتنې په صورت کې په اساسي قانون کې د پیش بینی شوي قانوني پروسې له لارې د اساسي قانون بیا کتنه وشي او د بندیانو د آزادولو او د بندیزونو له لیستونو څخه د ایستلو لپاره قانوني لارې چارې تعقیب شي. دریم، د افغانستان دولت په رسمیت وپیژندل شي، د قانون حاکمیت ته درناوی وشي، اصلاحاتو ته لاره هواره شي او د متوازن پرمختګ او د کډوالو د راستنېدلو لپاره انتظامات وشي. څلورم، د ټولو اتباعو په تیره د پخلا کېدونکو طالبانو د امنیت لپاره تدابیر ونیول شي. پنځم، د اقتصاد او ټولنیز پرمختګ لپاره پروګرامونه پلي شي او په ملي پروګرامونو کې کډوالو او پخوانیو جنګیالیو ته ځای ورکړل شي. شپږم، د سولې لپاره نړیوال ملاتړ او همکاري ترلاسه شي. په تیره دا چې د ډیپلوماټیک مالی ملاتړ په ترلاسه کولو، د بهرنیو جنګیالیو د برخلیک معلومولو او له لیستونو څخه له سولې سره د یو ځای کېدونکو افغانانو د نومونو د ایستلو په برخه کې همکاري ترلاسه شي. اووم، او د یو جامع تطبیقي چوکاټ له لارې بیړني، لنډمهاله او اوږدمهاله شرایط او اهداف ټاکل او په دې ټولو برخو کې د پرمختګ د څارنې او ارزونې یو مؤثر میکانیزم رامنځته شي. ولسمشر غنی همداراز د سولې ټینګښت لپاره د نړیوالو په ځانګړي توګه د پاکستان ملاتړ غوښتنه کوي او نړیوالو ته
دا وړاندیزونه کوي. د بین المللي ملاتړ لپاره وړاندیزونه: لومړی، طالبانو سره د سولې پیشنهاد لپاره بین المللي ډیپلوماټیک همغږی شوی ملاتړ. دویم، یو سیمهیز نوښت چې د کابل پروسې سره د سیمهیزو سازمانونو او بیلابیلو هیوادونو هڅې همغږي کړي او له طالبانو سره د سولې له وړاندیز څخه ملاتړ وکړي. دریم، د ناتعریف شویو جنګونو د توجیه لپاره د دیني متنونو څخه د تفسیرونو او انګیرنو له استفادې سره د مقابلې لپاره د اسلامي نړۍ په مشرۍ جدي خبرې وکړي. څلورم، د یو باثباته افغانستان د امتیازاتو او ګټو په اړه پاکستان ته د قناعت ورکولو په خاطر د دولت په دولت د خبرو اترو پیل او طالبانو سره د سولې پیشنهاد څخه د ملاتړ لپاره ګډې عمومي او همغږي هڅې. پنځم، د سولې موافقتنامې له تطبیق څخه ملاتړ او په ځانګړي ډول د کډوالو او پخوانیو جنګیالیو بیا ادغام. له دې سره د اندونیزیا د ولسمشر مرستیال د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو د پرمخ بیولو په برخه کې د خپل هیواد له چمتووالي خبر ورکوي او په جاکارتا کې د افغانستان او پاکستان دیني عالمانو له ناستې ملاتړ کوي. دی وایي چمتو یو چې له افغانستان سره د سولې د ټینګښت په برخه کې هر ډول همکاري وکړو او موږ باور لرو چې افغانستان کولی شي دا ستونزه حل کړي او د اندونیزیا تجربه کېدای شي ښه تجربه وي. له دې سره په دې ناسته کې ولسمشر غني ټینګار وکړ چې په حکومت کې د اصلاحاتو بهیر د خلکو له غوښتنې سره جفت پر مخ وړي. جنرال صاحب ستړي مشئ په خیر راغلی. کور مدام چې تشریفان راوړم. جنرال صاحب مخکې دی نه چې اصل بحث لاړ شو دغه شرایط چې دي په دې باندې بحث وکړو. مخکې نه یو څه تناقضات د حکومت په دریزو کې د امریکا د دریز نه نیولې. ټرمپ یو وایي چې بس زه خبرې نه کوم او طالبان د څه ډله د چې انسانان وژني کونډ خزي وژني ماشومان وژني بس جنگ کوي ورسره. هغه دا خبره کوي. بیا دغه نه وروسته د افغانستان رئیس جمهور هم دا خبره کوي اشرف غنی چې سوله د جګړې په میدان کې څه ګټم. دا غي نفسته بیا دا رقم د سوري وړاندیز دا اتمر سعودي عربستان ته تلو دفتر د بندولو خبره کیږي او دوی وایي چې هرچا ته دفتر خلاصوي درکوي. دغه په ظرف د یو هفته دوه هفتو کې دغه نزيد نقص خبرې دا څنګه ارزوي؟ د لوی خدای په نامه تاسو د تخنیکی همکاران د تلویزیون لیدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. د هر څه نه مخکې د افغانستان د وسلوال پوځونو د ملي امنیتي پوځونو د ورځې په مناسبت خپل تبریکات د هغه عسكر او هغه سرتیري ساتونکو ته وړاندې کوم چې په جبو او په دنګو غرو کې د افغانستان د ملي حاکمیت او د قانون د بشپړتیا لپاره په خپل مقدس وظیفه کې په صادقانه او وطن پالنه وظیفه اجرا کوي. د سرتیرو سره زم په خپل نوبت باندې تاسو هم ورکوم د غورس سلامات اوسئ. مننه. د افغانستان د سولې په ارتباط باندې د پرونی وړاندیزونه چې د ولسمشر غنی لخوا وسو زه په حیث یو هغه افغان چې ډیر کلونه د افغانستان د سولې لپاره مو کوشش کړی دی زه خوشبین یم ځکه چې د سولې لپاره ارڅه کلمه چې پیدا کیږي خوشبین پدې یم چې ایکاش چې دغه ورقې او لیکنې چې اتیوري دي عملی سي او د افغانستان د ولس د وینې تویولو او د افغانستان د هیواد د سیمې ورانېدل بند سي. متاسفانه تاسو چې پرون سوال کې متاسفانه خبر پدې کې دی چې موږ دغه تقریبا په یو میاشت کې د څو پیښو شاهدان یو. هغه یو پیښه چې کله چې د کانټیننټال پیښ نه وروسته د صدارت د څلور لارې سره د کورنۍ چارو وزارت دروازې سره پیښه وسو وروسته د غنه ولسمشر ټرمپ خواشینی سو او په دې رزغر ډول چې نور موږ مذاکرات نه کوو او د مذاکرات دروازې بندې شوې او جنگ ته دوام ورکوو په داسې حال کې چې د مخکې د غنه د امریکا خپل پالیسی د جنگ نه و حمایت قاطع ته بدل کړی وو او ول چې موږ نور روزنه کوو او د عسکرو پالنه کوو او اکمالات کوو. اما یو ور اعلان وکړي چې موږ جنگ کوو هغه مقصد لپاره چې راغلي هغه ګټو او میاد او مقرره قید نشته په زموږ په بودن کې. بالکل اشرف غنی دا خبره وکړه کنه دا خبره الته وسو او تیر ناامید کننده خبره او دلته په ډیر زغرده د ولسمشر ویاند شاغر مرتضوی دا
دغسې وویل چې نور موږ چا سره چې وینه تویوي او خلک وژني او دا کوي وا کوي هغوی سره نور مذاکرات نه کوو دروازې بندې سوې او داسې په سیاست کې دایم قطع ویل او مطلق پیشبینی او تعیینول د یو مطلب نس کېدی او نه دا معمول دی ځکه چې دا احساسات پس واقعا دغه پیښه ډېر خونړیز و او ټول باندې احساسات غلبه کېدی اما سیاستمدار باید غلبه د احساسات وزغمي او باید هغه خلکو ته څرګنده نه کړي خو متاسفانه خو پرون بله ورځ کله چې د دغه ټیم د امریکایانو او د ناتو افغانستان ته راغی او د ناتو په ټیم کې د امریکا سفیره په ناتو کې هغه په مزار شریف کې تللی و هلته یې ویل چې دا د ولسمشر ټرمپ خبرې دا خو د یو ډېر ملي احساساتو نه او د افغانستان د خلکو د دوستي په ارتباط باندې دا څرګند شوی دی دا قطعي نه دی او دا یو فرضي او محلي وخت مهال ویش لپاره ویل شوی و دا زموږ پالیسي نه دی بلکې موږ غواړو چې مذاکرات ته دوام ورکړو یو ورځ مخکې د افغانستان د پالیسي د اعلانول نه دا خبره وکړه وروسته د پالیسي په ارتباط باندې زه څو ټکي ته ډېر خوشبینه یم ځکه چې که وسي یعنی زه هغه تیوري ته او لیکنې ته زه خوشبینه یم عملي کار زه منم که وسي او بیا بیخي قهرمانان به یې د صلح وایم قهرمانان به یې د صلح قهرمانان به یې هغه دا دی چې مثلا طالبان ته تر اوسه پورې یو ډله نه چې زیاتر اکثریت خلک کله چې طالب نوم اخیستل کېدی هغه ته د وحشي تروریست او ډېر د انسان دشمن ډلې په صفت منل کېدي او هر څه نه چې موږ ویل چې دا یو سیاسي ډله پایس باید راسي دوی نه منل ول دا هېڅ سیاسي ډله نس کېدی په داسې حال کې چې نور جنګي ډلې چې په افغانستان کې په دا 40 کالو کې په جنګو کې اخته وو هغوی د سیاسي ډلو په حیث دلته اوس موجود دي او حرکت کوي او حتی هغه سیاسي ډله چې جنګي ډلې وي اوس سیاسي ډلې ته تبدیل شوې دي حتی په وزارت د عدلیه کې ثبت شوی دی د احزاب سیاسي په نامه او سیاسي احزابو کې شامل دي نو دا کېدای د دې دپاره دغسې مطلقا پیشبیني چې لکه د پیشبیني چې د ټرمپ کړی و چې موږ نور قطعا مذاکرات نه کوو نو دغسې قاطع فتوا ورکول یا حکم ورکول چې نور نس کېدی د دې علت څه د هغې ګرمۍ او د دې نرمۍ دغه یو هغه تناقض ترادوکس ویل دی چې په دې کې یو ور ډېر افراط کوو یو ور تفرید او په دې افراط تفرید کې زه فکر کوم چې زمان د لاسه ورکوو او زمان تیرو ښه که په هغې باور نه کوو که په هغې افراط باور نه کوو په دغه تفرید زه ته راځم زه وایم چې هغه مطالب چې مثبت دی راځي چې ګرمې کوو د سولې لپاره غږ بهترین خبره ده مثلا چې اوس وایي چې طالبان د یو سیاسي ډلې په حیث راسي دا ډېر لبیک او ښه خبره ده د یو سیاسي ډلې لپاره لکه دا نور چې حق لري دی هم راسي اشتراک دې وکړي انتخابات کې شاید رای وګټي راشي که نه خو باید وهڅول شي اوس ولس مثلا طالب ته باید هغه خلک خواخوږي د طالبان او ولس چې وایي ورسره 40% د سیمې راسره دي هغه خلک باید یې وهڅوي چې وروره راځه خو د شامل سره رسمي حکومت واخلو نو د حکومت کې شامل سره د دې 40% چې لري وکیل لري پارلمان ته به راځي حکم ته راځي جنرال صاحب طالب خو هېڅکله دا نه دي ویلي چې ځکه جنګ کوم چې ما د ګوند په توګه په رسمیت وپېژنئ دا هم نه دي ویلي چې زه مقام چوکۍ دغه بحثونه هم نه دي کړي د پاسپورټ او دغه غوښتنې خو ډېرې فرعي دغه خبرې دي خبرې اترې کېږي دا خو به په هر ترتیب باندې هغه خو وایي چې د طالبانو درې ټکي جناب ځواک صاحب درې یعنی هغه د ټول نه مهم ټکی د امریکایانو شتون دی چې حد اقل یو تقسیم القدرت خو باید اعلان شي دا هغه نه وروسته دا نورې خبرې دي درې ټکي ډېر عمده و چې مثلا دوی ویل چې موږ باید د تور لیست نه راویستل سو چې دلته اوس راغلی و په دا مطلب کې دا یو بل دا و چې موږ باید د سیاسي ډلې په حیث ومنل سو دا مخکې د دوی طرح و د طالبانو چې هغه د دوی هم د سیاسي ډلې په حیث یعنی یو جنګیز ډله نه چې ټوپک کېږده پرون ډېر غیر ظالمانه ورته پیشنهاد کېدی چې راسي ټوپک کېږدي او بالخصوص په مطبوعاتو کې بعضې مطبوعات داسې بد تبلیغات کول چې هغه د دغه پروسې د سولې ته بیخي ځواب ورکول ځکه چې یو څوک چې جنګ کړی دی یا سیاسي ډله ځان بولي که منې که نه منې هغه وایي د طالبانو غورځنګ او غورځنګ هغه سیاسي غورځنګ پایس شامل شوی دی
هغه تبلیغات چې تاسو ورته اشاره کوئ د ډېر یو رسمي منبع نه په تلویزیونونو کې نشرېږي. بله منبع پیسې ورکول کېږي او پیسې مفت نه چاپوي. هغه پالیسي ده که ښه او هغه یعنې خو دغه د تناقضګویي دا یو ټکي په د مطبوعات کې بل تناقضګویي باید موږ اول ورک کړو. د ولسمشر ډېر ښه نظر دی، ډېر ښه پیشنهاد و. اوس د دې لپاره د تطبیق لپاره زه خپل نظر دا ورکوم چې اول بهترین خبرې دي، دا خبرې ډېر معقول او د منلو وړ دی دا د دې تره. اما په دې لپاره د تطبیق څه ضرور دی؟ اول په حکومت کې د تناقضګویي ختمول چې اول دوی په خپل منځ کې یو تفاهم او یو اجماع ته ورسیږي. ولسمشر یو خبره کوي، اجرایه رئیس بل خبره کوي. د اجرایه د ولسمشر د صلاحکار د امنیت شورا په چارو کې هغه بل د نظر یو هفته مخکې په مطبوعات کې ویل چې موږ باید مطلقاً باید د قطر دروازې وتړل سي. په داسې حال کې چې دوی وایي چې هر چیرې چې دروازه چې دوی وغواړي اول کابل کني یو هیواد تشکیل نه وي او بیا هغه حتی د ملګرو ملتونو دفتر چیر چیرې وي. څومره ډېر وسیع نظر دی. نو ولې یعنی تاسو ګورئ اتمر یو عادي کس نه دی. زه خو دغه ته راځم او بیا سعودي عربستان کې دا خبره کوي. دا راځم ورته. دا دوام. درېیمې کورنۍ چارو وزیر په شدت سره پرون د پولیسو د ورځ په مناسبت د وسلوال پوځو په مناسبت د پولیس سرتیرو ته په خپل پیغام کې د وحشي او جنایتکار او وینه تویونکي ډلې په حیث هغه دغه په شدت وایي، نه وایي چې یو جنګي ډله یو مخالف یو نه دغه په شدت سره تقبیه کوي. دا نظریات د حکومت پالیسی سره یو ځای نه دی او تناقضګویي دي. په اداره کې وزیر د خپل رئیس جمهور د خبرو سره مخالف خبرې کوي. اکثرا خلک د یو ډلې پخوانۍ ډلې چې د طالبان سره په مقابله کې قرار درلود هغوی نظریات تر اوسه پورې پخوانۍ جنګي حالت کې دی. هغه د شل کال مخکې چې دوی د طالب سره په ګرمه جبهه کې قرار درلود فکر کوي چې هغه اوس هم په جبهه کې دی او دا خبرې کوي. هغوی تر اوسه پورې نظر نه دی نیک سوی. حتی د صلح عالي شورا مرستیال مولوي صاحب سلیم پرون په جلال آباد کې وینا کول او په هغه کې وویل چې شته طالبان ټکول او دا ډول مزدور ډله دی او د عالي شورا مرستیال چې دوی وسله ور باندې راولي دا څه دی. ښه اوس دا یو مسله زما پر وړاندیز یو دوامه دا چې باید تناقضګویي او یو تفاهم د طالب په سیاست کې چې دغه اوس پلیټفارم دوه روښانه پلیټفارم اعلان کړي د دې لپاره اول دوی دا کار کېدای شي. دوی دی راځه چې په دې بحث وکړو. بله اول په دغه حکومت باندې چې دغه تناقض په اوس د اتمر که فکر وکړو چې د وزیر د داخلي یو تعداد کسان د اجرایي ریاست او یا دغه طرف چې د حکومت یا د اشرف غنی سره موافق نه دي هغه کې ونیسو او ورنه تیرم شو. اتمر خو هغه کس نه دی کنه. د اتمر او د رئیس جمهور په دریس کې ول تناقض شته دی. هغه دفتر دی بند شي دی وایي چې دفتر ورته خلاصو. دغه ټول کې یو ځای کو د تناقضات دا نتیجه نه نشو اخیستل چې نه اصلا حکومت په یو خبره کې جدي نه دی، نه هغه دفتر بندولو کې جدي دی، نه د دفتر خلاصولو کې، نه د خبرو کې. فقط یو سیاسي مانور دی. که سیاسي مانور نه نو خو باید دغه تناقضات نه کنه. زما هغه تیوري مد نظر دی چې تیوري باید څنګه تطبیق کو او څه نواقص موجود دي. دا یو نواقص وو. دوام د اساس خبرته زرازم. دوام نقص دا دی چې شورای عالی صلح په نامه هغه ارګان چې د شاغلي کازي صاحب په وخت کې جوړ شوی دا اول ورځ نه ما یو مضمون لیکلی او په دې مخالفم ځکه چې د صلح په هغه چا باندې راولي چې دریم کس وي درې منځي وي د جنگ طرف نه bale هغه کولای شي د دوړ ترمنځ ولاړ سي د دوړ خبري یو سي وراولي او د جرګې په قانون او په د جرګې په نرخ باید بلد وي. هغه څوک کېدای سي هغه سپینجري د قومو د مختلف قومو د ترکمان قوم وي د ازبک قوم وي د هزاره قوم وي اما هغه خلک چې اوس په دوی کې جرګې سته نه اکشن ناستی کې او بیا په یو معاملې کې علوي. نو مثلا د ډیر پېښې د پښتنو او د هزارهګان ترمنځ شوی دی د نور اقوام ترمنځ شوی دی بیا په دغه جرګو کې حل شوی دی چې دغه جرګمار په اصطلاح چې موږ وایو په ولس کې دغه جرګماران د مختصي دغه شاغلي چې اوس په کلونه جنگونه کړي دي. آیا شاغلي مزاری په دغه د طالبانو په جریان کې نه دی وجل شوی؟
آیا د هغه دوه شاګردان چې یو د عالی شورا رئیس او بل هم د اجرایي شورا مرستیال دی دا دواړه د هغه فکر د خپل د رهبر نه تېرېدی سي او وېرېدی سي کاشکې داسې موږ دونه لوی پراخه څه شي ولرو زغم ولرو چې د دې مسلې نه تېر سو او وغواړو چې سوله راسي د سولې لپاره د هر شي نه تېر سو دا یې دوام. درېیم دا دی چې په دغه جرګه کې هغه کسان چې په اصطلاح په یو شکل نه یا په یو شکل اشکال باندې چې د حکومت نه لرې کېدل یا اختلاف را درلود یا ورته مقامات نه ورکول کېدی دوی مصرف کړي والته اوس پراخ کې په هغه شکل پراخ سو یو تعداد نور قسم چې راغی جرګمال رانغی پکښې او مېرمنې زیات شوې یو تعداد زیات شوې مېرمنې ولاړ چې داسې مېرمنې باید وي چې لکه د فریده کوچې غوندې چې ولاړ سي په کږدۍ کې ورسره کښېني خبرې دې وکړي دا خو نشي کېدای چې محترمې چې دلته لږ وزیر وزیري موټر غواړي هغوی د ولاړ سي خامخا د ښځې په حقوقو څه معامله ونشي خو چې دا مسله باید مد نظر نیول شوی چې مالي ښځې وایي نسته دا یې دوام دی. درېیم ټکی دا دی چې په مجموع کې د شورای عالي صلح موجودیت د جرګې په دغه باندې په دغه حلقه باندې موږ نسو کولی چې سوله راولو. آیا په دې کې تجدید نظر سي چې د دې تجدید نه وروسته کېدای سي چې د سولې لپاره یو قدم واخیستل سي. دوم درېیم دا دی چې هغه طالبان چې په ډېر صداقت شکل باندې حکومت سره یو ځای شوي دي او هغوی په کورو کې ناست دي د هغوی نه ډېر ښه استفاده کېدای سي نسبت هر چا ته ځکه چې د مشترک ژبې باندې پوهېږي دلته ژوند کوي او هلته روابط لري. درست د دې په خوا کې یو سلسله نور خبرې روانې دي. مثلا طالبان لګیا دي په خپل تشکیلاتو باندې کار کوي نوي والیان یوازې والیان نه تقریبا ټول تشکیلاتو کې تغیرات راوستي دي. داغه په خوا کې داسې خبرونه داسې راپورونه شته چې پاکستان د خوا طالبانو ته ډاډ ورکړ شوی دی چې تاسو خپل جګړې او فعالیت ته ادامه ورکوي. داغه په خوا کې امریکا پاکستان ته 111 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. موږ د بندش دا خبر کوو دا خبرې کوي یو ځای کو د داعش د تقویه خبره یو ځای کو او د سولې خبره نو بیا نو څونه باور په دې باندې کې دي یو ولنډه دملرو د مینوري سباسته ادامه ورکو.